تر پیرامل پورې په نصاب کې پښتو کتاب شامل و. شاعرو ته شروع سومه مشاعرو کې هم خلکو زما شعر ډېر خوښ کړي. کور ته د یو کوچني لایبرري او ترتیب شته که نشته؟ په کور کې داسې څوک شته چې هغه شعر شاعري کړې ده، یا پلار یا نیکه یا ورنیکه؟ زه تر ډېره حده پورې غزل وایم. زه خو په خپله داسې یم چې پر لارې روان یم، دا زما ځاني تجربه ده، ما ډېر ښه شعر راځي. ژوند کې د کوم شاعرانو څخه متاثره؟ ما شعوري طور ډېر کوشش کړی دی چې خپل سټایل، خپل سبک او خپل اسلوب ولرم. انګریزي نظام تعلیم راغلی دی، زموږ پښتو ژبه زموږ څخه لرې کړه. څه فکر لري چې موږ د خپل ځوانان پښتو ژبې ته څنګه راوړو؟ ځوانان ته د سوشل میډیا د لارې یا د یوټیوب د لارې د پښتو زده کوئ؟ زه خو دا وایم چې د پښتو که ته زده کوې خالي الف ب ووایه، پښتو خپله زده کېږي. سنسان سړک بند دوکانونه او بېحده سکوت، د زړه پر شار مې مسلط دی ناولده سکوت. د زورېدو سبب مې نه و، زورېدمه ماښام د خپل وجود له بامه دم په دم لوېدمه ماښام، او زمانې سمه عکاسي رانه کوله چې زه. د عزیز سیرت صاحب چې کوم د شعرو مجموعه ده د رنګونو د ښکلا، دا به انشاءالله تی ته میلاویږي. دا کتاب ته څو خرچه وکړه؟ 1000 کاپۍ 1000 دانې 1000 کاپۍ 3 لک روپۍ خرچه. زموږ د جنوبي پښتونخوا چې کوم شاعران دي هغه دونه وس نه لري چې د خپل کتابونه چاپ کړي. د پښتو اکاډمي په دې کې یو کردار نشي ادا کولی، خو بجټ هم اخلي. دا دام دین دی یاره چې د یو د چا یو شعري مجموعه ده، په دې کې فکر ستا، پیغام ستا، خلکو ته پیدا پر رسېږي، دا ور چاپ که. دا خو خدمت دی، دا هم دین دی چې وسي. لمر د مازدیګر د اباسین څپو ته مخامخ څه په ښایسته غوندې منظر باندې ولاړ یم. د دې کار باندې پښتانه قطعا پیسه نه لګوي چې هغه د روان نسلو مستقبل جوړوي. دا د پښتنو یو مزاج پر دې کار باندې نه لګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ ناست یو په ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادني پبلک لایبرري کې. موږ سره وعده کړې وه چې زموږ د علاقې د پښین چې کوم د کار خلک دي، شاعران دي، ادیبان دي، په خبره پوه خلک دي، هغه به پر سکرین باندې راولو او ستاسو مخ ته به د هغو فکر او خیال ږدو، د هغو څه به تاسو پیدا بیا اخلي. نن موږ سره ناست دی عزیزي سیرت صاحب. عزیز سیرت صاحب چې کوم دی دا شاعر دی، اوس یې تازه کتاب هم چاپ شوی دی. د ده سبا د ژوند متعلق او د شاعري متعلق پوښتنې کوو. عزیز صاحب یو جهان مننه د وخت راکولو. که چیرې اورېدونکو ته د خپل تعارف وکړي چې عزیز سیرت صاحب ګسه دوی څوک؟ ډېره مننه محمد نبي صاحب چې موږ ته په خپل خپرونه کې وخت راکړي. ستاسو د پیج یا پاڼې لیدونکو، کتونکو، اورېدونکو ته د زړه له کومې صمیمانه سلامونه وړاندې کوم. او بیا زه اصل نوم مې بدرالدین دی او په ادبي دنیا کې په عزیزي سیرت مشهوره یم. زیږېدلی د لې په پښین بازار کې یم. اصل کې خو د کلاسیپلا یو هلته د کجیر د خوا کجیر نو په ضلع کلاسیپلا کې به افغانستان ته بالکل ورپورې، یعنې د په بله معنا د پاکستان اخري کلی دی. پس له هغه نو بیا افغانستان شروع کېږي د کلاسیپلا یو. تعلیم دې چیرې کړی دی؟ سبق دې چیرې ویلی دی؟ تعلیم بنیادی تعلیم په پیرانو په میډل های سکول خو نو هلته نه و. د پیرانو په پرایمري سکول کې مې پرایمري پاس کړی دی، او دا د خدای شکر دی چې 15 سره کلاسونه مې په اول نمبر پاس کړي دي. پس له هغه بیا داسې و چې یو څه حالات سخت سو، بیا یو کال قدر تعلیم پاتې سو. بیا بیرته د مچانو په های سکول کې مې داخله وکړه، بیا مې دلته شپږم پاس کړ. بیا بیرته حالات څه نور سخت و، نو تعلیم پاتې سو، مزدوري سوې، منډې ترنډې سوې. بیا مې میټریک په پرایویټ توګه امتحان ورکړ، میټریک پرایویټ پاس کړ، هم په دغه مچانو های سکول کې. د شعر شاعري سره تعلق څنګه پیدا شوی دی؟ شعر شاعري خو نو محمد نبي صاحب زما په اند دا یو فطري شی دی. دا شاعري دا چې زه داسې ډېر کوچنی وم، په 92 او 93 او 92 93 94 کې داسې تر 5مه پورې په هغه زمانه کې د پښتو په نصاب کې تر پیرامل پورې په نصاب کې پښتو کتاب شامل و. نو هغه کتاب موږ څه وویلی، بیا نو هغه چې سکول خو نو پاتې سو. بیا ما پښتو ملي هنداره ډېره ویله، دا د پښتو د نقلو کتاب داستانونه چې کوم دي د هغه سره مې ډېر علاقه وه، ډېر شوق مو ورسره ډېر مو وایه. بیا د لوی درویش دراني صاحب کتاب په لاس راغلی ستوري په لمن کې،
هغه چې مې ووایه بس بیا مې شوق نور پورته سو بس بیا سوکه سوکه په خپله به مې یو څه ولیکل سوکه سوکه لګیا وم څه شی مې به مې لیکه بیا مې چاته وښکاره کړه چې دا څنګه دی بیا یو پښین کې نعمازاد صاحب الله دې عمر ډېر کړي دی وخت راته وویل چې په تا کې دا صلاحیت ډېر زیات دی دا شعر دی ډېر پخلی لري دی کې ډېر رنګ سته ډېر خوند ډېر ذایقه پکښې ده ته داسې وکړه دا ستا وشیانو ته د اصلاح ضرورت نشته ته په خپله لګیا اوسه دا کوم بدیعي معلومات چې دي تکنیکي معلومات چې دي دا برسېرن دا اسانه دي دا په خپله زده کولی شي بیا هغسې هم وسو خدای سته چې بیا شعر و ردیف و کاپیه و سیلاب و بهر په دې بیا د وخت سره خود به خود سر خلاصېدی بیا دا و چې لګیا سوم غزل به م ولیکه نظم به م ولیکئ لګیا وم بیا مشاعرو ته شروع سومه مشاعرو کې هم خلکو زما شعر ډېر خوښ کړي قبول یې کړي نو بیا دا و چې اوس مودا د کتاب چاپ کړي کتاب هم د شکر د ښه روان دی ټولنې او خلکو شاعرانو ادبیاتو کې قبول سو کتاب ته وبات کې راسو د کتاب سره تعلق مطالعه دی د سکول په ټیم شروع کړه که د مطالعې سره تعلق بات کې پیدا شوی دی یاره مطالعې سره تعلق بات کې چې زه په کار او په ژوند په مزدوري اخته سوم بس داسې بې ترتیبه مطالعه مې کوله کله یو کتاب کله بل کتاب کله تاریخي ناول کله شعري مجموعه بس داسې بې ترتیبه مطالعه مې وه دا تر اوسه پورې دغه طرح بې ترتیبه مطالعه کې روان یم اصلا شعر شاعري بغیر د کتابو د ویلو انسان کولی شي یاره دا به نو څه که ووایو چې اوس د رحمان بابا په وخت کې به نو ډېره مطالعه نه وه زما په خیال بیا خوشحال بابا دی بیا داسې نور دی بیا څه نور شاعران شته مطالعه بیا هم ښه شی دی بیا هم سړي ته معلومات ورکوي بیا هم د سړي حوصله ورسره راپورته کېږي سړی واغه شي ته واغه کړنو ته اماده کوي چې څه ولیکي مطالعه ښه شی دی خو شعر زما په اند داسې بنیادي یو شی دی فیلبدیه شاعران شته بې کلمه شاعران شته دا اوس په نږدې کې تا د یو سره انټرویو هم کړې وه او الوید روشان نو دی چې بې کلمه دی بیا به مطالعه د کم وي خو شعر ښه شعر لیکي نو زما په اند شعر داسې ستا په شاعري کې په ژوند کې د اول شعر کله ووایي یاره دا به 2006 په هغه کې په څویم کې ولې په اشپو کې نو زه په سبقانو نه وم اخته په اشپو کې زه په کار لګیا وم بس اول شعر یو ماخستن مې په رډو کې یو شعر واورېدی بس د هغه څخه ډېر متاثره شوم بیا په خپله په ځای کې پروت وم بس داسې څه شی مې پر له پورې کړي سهار چې مې وکتې والله ښه خوند یې راکړي خو داسې ده چې هغه نو ابتدایي مرحله وه اولې شپې وې هغه شاعري نو ما وضایع کړې ده خو نو د چاپ وړ نه وه نه د نشر کېدو وړ وه عزیز صاحب بل دا دی کور ته د یو کوچنۍ لایبرري یو ترتیب شته که نشته وسته و داسې تقریبا 2-2.5 تر 300 پورې کتابونه لرم خو هغه زیاتره پښتو کتابونه دي څه به اسلامي تاریخي کتابونه هم پکې وي په کور کې داسې څوک شته چې هغه شعر شاعري کړې ده یا پلار یا نیکه یا ورنیکه یاره نشته داسې څوک نه داسې څوک نه چې هغه په د کتاب د قلم سره تعلق شته په خاندان کې کور ته یو لایبرري در جوړه کتابونه یې درلودو یاره نه و داسې خو نو زما یو ورور و دیني سبقان یې ویل هغه بیا داسې و چې په قرات کې په ناظره کې بلوچستان یې ټاپ کړی ګواه صوبه بلوچستان ایالت یې ټاپ کړي هغه بیا په هغه کال خدای وزلی وفات سو مړ سو بیا بل داسې څوک نه و ستا په شاعري کې بنیادي موضوع څه شته معاشره د مذهب دی څه دي یاره شاعري خو نو داسې نه کېږي محمد نبي صاحب چې ته به یو موضوع ورته ټاکې بیا به څه ورباندې لیکې هغه خو نظم راځي که نه هغه طرح نو نظمونه زما د لږ دلته په دې کتاب کې ما ګس 10 نظمونه شامل کړي دي پاتې سو عمومي شعر و غزل دا عمدي طور دا الهامي طور په خپله تر ډېره بریده راځي یو هیولا د سړي په ذهن کې یو کوچنی څرک وي بیا دا وړانګه به بیا ته پسې ډېروې پسې زیاتوې بې کار به پر کوې ریاضت به ورباندې کوې نو هغه هره معنا چې ونیوله هغه شعر په خپله معنا نیسي شعوري طور سړی نشي ورکولی داسې چې ستا په شاعري کې شعر خالي وایه که غزل نظم هم سره وایه شعر خو نو د غزل بیتونو غزل ته اصلا ویل کېږي نظم ته خو نو نظم ویل کېږي یعنی د غزل و شاعر ته شاعر ویل کېږي او د نظم هغې ته منتظم ویل کېږي هغه ته شاعر ویل کېږي نه زه تر ډېره حده پورې غزل وایم تر ډېره حده پورې زه غزل وایم تاسو بل دا دی
د ستا چې کوم شاعري ده زیات خیالات خپله د راځي که معاشرې ته وګورې مطالعه وکړې دغه بعد کې څه په ذهن کې دراسې ولیکې داسې خو نو مطالعه خو ما اول هم درته وویل چې ښه شی دی مطالعې سره د سړي حوصله پورته کېږي د سړي هغه ذوق چې دی هغه په شعور کې راسي ښه شعر سړی ووایي یا یو ځای واوري خامخا په تصوراتو کې فرق سره راځي په احساساتو کې فرق سره راځي سړی شعر ته آماده کېږي خو تر ډېره حده پورې دا بس دا الهامي زه خو پخپله داسې یم چې پر لارې روان یم دا زما ځاني تجربه د ما ډېر ښه شعر راځي او ځینې داسې نور مواقع یا ډېر خوشحالي او یا خدای مکه ډېر غم په داسې حالاتو کې هم ډېر ښه شعر راځي نو الهامي به وګڼو تر اراده اصل دا رقم پر لارې روانې شعر د راځي اوس ګوره څوک چې نثر کاږي کتابونه کاږي هغه یو قسم یو نقطه په لاس راسي دی فورم په ډایري څخه کاپي راوکړي په کاپي کې ولیکي صحیح دا ته چې کوم یو شعر په ذهن کې درلودی ته په هغه سات کې ته لیکي که بس نه محمد نبي صاحب زه شکر دی په حافظه کې ډېر ښه یم ځینې داسې غزلې شته چې 3 کاله زما په ذهن کې وي 4 کاله زما په ذهن کې وي راسیري سوي په دامیان کې د زمانې په اوږدو کې بیا بیرته یو وخت یو موقع باندې را په یاد سي بیا چې وګورم دا خو داسې مستایو شعر و بیرته را تازه کم بیا ولیکم ځای پر ځای باندې زه شعر نه لیکم زه بالکل په ذهن کې هغه د ذهني حالات را تېروم بالکل یې پخوم بیا ریاضت ورباندې کوم نظر ثاني نظر ثالث ورباندې کوم چې بالکل پوخ سي هغه شعر بیا زه په ژوند کې د کوم شاعران سره متاثره یاره شاعران خو محمد نبي صاحب د شعر یو داسې موضوع ده چې یو ډېر کم عمره شاعر به وي ډېر لږ کار به یې کړی یو داسې ناوله د شعر به ولیکي چې سړی به ورته حیران سي نو زه تر ډېره حده پورې د شعر متاثره کېږم د شاعرانو دومره نه او کسي هم درویش درانی صاحب ډېر لوی شاعر دی زما پند او سلیمان لایق صاحب دی رحمت شاه ساحل صاحب دی سید شاه سعود صاحب دی ممتاز اورکزی دی رازق پهیم صاحب شعر لیکي دا سنور ستا نیو الکوان ستا شاهنواز باکر دی اتل افغان دی څنور کسان هم ستا چې شعر لیکي ستا په شعري مجموعه کې یا ستا په شاعري کې د دې خلکو د فکر څه اثر ستا یاره زه کوشش دا کوم او هر شاعر شعوري طور کوشش دا کوي چې د بل پر لار ولاړ نسی خپل اسلوب خپل سټایل خپل سبک ولري نو ما ان شاء الله تر ډیره د کوشش دا کړی دی زما پر کتاب باندې په کابل کې د ادبیات استاد ګل رحمان رحماني صاحب سریز لیکلی ده بیا په ریاض سعودي عرب کې ډاکټر جمیل رحمان صاحب هم چې د ادبیات استاد دی دغه سریز استه په پښین کې د پروفیسور فیض محمد شهزاد صاحب خبرې سته نو دوی سریز ته چې زه وګورم دا ذکر نه دی پکې راغلی شاعر خو خپل ځان اندازه نه ورکوي چې زه پر کومه لار روان یم بیا هم ما شعوري طور ډېر کوشش کړی دی چې خپل سټایل خپل سبک او خپل اسلوب ولرم پښتو ځوانانو کې د پښتانه په ځوانانو کې د قلم د کتاب سلیروالي ډېر دی خاص کر د پښتو ژبې څخه انګریزي نظام تعلیم راغلی دی زموږ پښتو ژبه زموږ سلیري کله څه فکر لري چې موږ د خپل ځوانان پښتو ژبې ته څنګه راوړو محمد نبي صاحب دا خو نو سرکاري طور ډېره ښه کېدلی سوه ما درته وویل چې اوس زه په خپله د هغه تر 15مه پورې چې په نصاب کې پښتو وه یعنې دا د هغه ثمره وګڼه چې زه ستا مخ ته داسې ژوندی یو مثال یم که نه چې شکر دی دا د اوس مې یو کتاب پر میدان سته دا د کوم سال خبره ده چې تا پښتو نصاب ولوست د 2 نوي 3 نوي بیا نوي کې د بکشي دا ټیم غالبا داسې وخت و هغه یو کتاب ول پښتو د یم خواره مرغۍ راوتلی ده دغه بس دغه نظمو اثر و دغه نثر اثر و چې موږ دا نن په میدان کې کتاب لرو شکر دی د 3 کتابونه نور مواد لرو نو دا خو اول سرکاري توشه کېده بیا نو کچيري مورنۍ ژبه خو نو زما په نظر عیني فرض ده چې د هر پښتانه بس دا وي ولې چې دا مورنۍ ژبه ده دا بنیادی قدم دی نو پښتانه ځوانان دي زور وکړي د پښتو په خوا دي راسي د پښتو نثر دی ولولي د پښتو شعر دی ولولي په خپل د ریاضت وکړي څه دی ولیکي نو داسې به کوشش کوو چې ځوانان ته د سوشل میډیا د لارې یا د یوټیوب د لارې د پښتو زده کوي یاره داسې خو نو سته اوس هغه د پښتو املا کتابونه پراته دي پر نیټ باندې شعرونه پراته دي نثرونه ښه کتابونه پراته دي نو دا د انسان د دلچسپۍ پورې کار لري چې څوک یو شی اردو کې محاوره ده وایي ډونډ نیسي خدا به ملېږه
که چیرې سړی وغواړي بیا هر څه حاصلېږي. د مورنۍ ژبې ډېر غټ اثر دی. اوس ما په خپله په ژوند کې پښتو نه ده ویلې. زه په کلاس 5-6 کې ولم چې ما د پښتو هغه کتاب په خپله ووایي خالي الف ب ما زده کړو. اوس دا ټیم زه پښتو کتابونه وایم. زه خو دا وایم چې د پښتو که ته زده کوې خالي الف ب ووایه پښتو خپله زده کېږي. نو پښتو مورنۍ ژبه ده. پښتو زما پاند 95% د سړي په خپله خوا د زده ده، خوا د رابطې ژبه ده. بس یو دغه حروف تیجي چې دغه 45 توري دي چې دا زده کړي په ذهن کې ونیسي، بس دا اسان خبره ده. دا بیخي ګرانه نه ده، هېڅ هم نه ده ګرانه ده. پښتو مورنۍ ژبه ده. بل ستا کتاب ته به راسو. کتاب دی ولیکئ تقریبا په دې کې څو شعرونه به یې ګرته؟ په کتاب کې مې 107 دانې غزلې دي او 10 دانې نظمونه دي. په هغو نظمو کې 3 نظمونه پابند دي او 7 نظمونه آزاد دي. په پای کې یوه څلوریزم شته. 107 غزلې دي په دې کې. 107 غزلې. 107 غزلې دي په دې کې. په زړه پورې غزل چې تا ته معلومیږي که دا اورېدونکو ته و خود به وړاندې کومه محمد نبي صاحب غزل خو هم داسې وي چې شعر د اولاد په توګه هر شعر شاعر ته خپله ښه خوند ورکوي خپل شعر. نو دا به بیا ولس فیصله کوي چې ښه شعر و که نه و. زه به خود یو غزل درته ووایم چې سنسان سړک بند دکانونه او بې حده سکوت. سنسان سړک بند دکانونه او بې حده سکوت، د زړه پر شار مې مسلط دی ناولده سکوت. او داسې یو دم را باندې وکړي ویرونکې چغه، داسې یو دم را باندې وکړي ویرونکې چغه، نن خو بیخي راته اوښتې دي پر بده سکوت. او ولاړ دې سي چېرته کې دې مخه د سلګۍ ونیسي، ولاړ دې سي چېرته کې دې مخه د سلګۍ ونیسي، ما سره خونه کې اوسېږي بې مقصده سکوت. او نوره خوره وره دنیا په اوازونو ډکه، نوره خوره وره دنیا په اوازونو ډکه، زما وجود باندې راټول یوه ګنبده سکوت. ما کې 7 دریابه شور دی دا دیدار به یې وړم، ما کې 7 دریابه شور دی دا دیدار به یې وړم، تا کې 7 لپې لا هم نه دی له حده سکوت. او ویرېږم بیا دې د دیوال غوندې بې ژونده نه کړي، ویرېږم بیا دې د دیوال غوندې بې ژونده نه کړي، چناره خدای مه کړه که لوړ سو ستا تر قده سکوت. او په خپل وجود کې به د ژوند سندره تانده ساتې، په خپل وجود کې به د ژوند سندره تانده ساتې، سیرته دلته درنه ونه کاندي و د سکوت. واه بل دا چې په زړه پورې ستا ته څه غزلې یا نظم یا ستا په زړه پورې هغه چې اورېدونکو ته واوروي؟ خود دا یو بله غزل ده. د زورېدو سبب مې نه و د زورېدمه ماښام، د زورېدو سبب مې نه و زورېدمه ماښام، د خپل وجود له بامه دم په دم لوېدمه ماښام. او زمانې سمه عکاسي رانه کوله چې زه، زمانې سمه عکاسي رانه کوله چې زه، د چا په یاد کې لکه څانګه زنګېدمه ماښام. او څه خو به خامخا او خامخا لږ سوی یم، څه خو به خامخا او خامخا لږ سوی یم، له خاک وجود لکه خاورې تویېدمه ماښام. او دا خو دې وخته وه بې حده ناقابل قبول، دا خو دې وخته وه بې حده ناقابل قبول، چې زه یې څنګه د ډیوې تر څنګ لیدمه ماښام. او ته که هر چېرته وې هر چېرته چې وې ګل غوندې یې، ته که هر چېرته وې هر چېرته چې وې ګل غوندې یې، زه لکه باد لږ لیونی سومه درتلمه ماښام. او سیرته زه عجیبه بوټی پیدا سوی یم، سیرته زه عجیبه بوټی پیدا سوی یم، د اور وجود نه و بې اوره سوځېدمه ماښام. بل دا ستا د کتاب په حواله سره کتاب ته تا نوم ورکړی دی د رنګونه د ښکلا. رنګونه د ښکلا د دې څه معنا ده؟ دا خو محمد نبي صاحب د کتاب نوم هم ماته یو ډېر لوی مشکل و. ما د ډېرو مشرانو شاعرانو سره پر دې باندې مشورې وکړې د کتاب نوم نه منتخب کېدی. بیا اخري داسې و چې ما یو غزل ولیکه، هغه غزل بیا ما د پښتو اکیډمۍ موجوده صدر حافظ رحمت نیازي صاحب ته واستوله. ما ورته ته په دې کې یو نوم راوګوره، نو دغه نوم در منتخب کړي او ما پر کتاب باندې کښېښوي. نور نو رنګونه د ښکلا یعنی دا یو مجموعي توری دی، یعنی زما په کتاب کې د ښکلا رنګونه دا ټول د ښکلا رنګونه دي، څوک څنګه څوک څنګه څوک څنګه. نو داسې وه. یو منټ دا کتاب وګوره. دا کتاب چې کوم دی دا تقریبا پر څو صفحې باندې مشتمل دی؟ دا
دا پر یو سل 92 صفحې باندې 92 دا په شک کاغذ کې چاپ شوی دی دا 8 په دغه پیپر 60 ګرام کاپی باندې چاپ کړی او د چې غته ده 80 ګرام 80 ګرام کې دی ډیر په شان انداز باندې کړی شوی دی دا کتاب دا به مرچیر پیدا کو دا کتاب نو وسخلا په کوټه کې دی کوټه کې په ځلاند سوهاب خبرندوی ټولنه پر کاسي روډ باندې تکتو سره نسته تکتو سره هم ما خبر ورسره کړی دا ان شاء الله بیا بزال پښین کې موږ پر یوتکان باندې کښې کته ځوانان ورځي ته بیا خېجن څنګه و په پښین کې به ځای کښې جوړ تر پښین کې به موږ دا وایو چې ردل کدا د عزیز سره صاحب کوم د شیرو مجموعه ده د رنگونو د ښکلا دا به ان شاء الله ته ملاویږي په نور بوک چپو پښین کې په شاه بوک چپو کې او په اداره الاشرف کې ته ملاویږي دا درې قانون چې کوم دي پر دې باندې دا کتابونه موږ دا کتابونه کښېږدو ان شاء الله دا غزه اساس د شعري مجموعه چې کوم دي ته اخستای سي او کتلای سي بل عزیز سره صاحب ماشاءالله کتاب راغی په دا کتاب تاسو خرچه وکړه دا کتاب دا د نو ضروري پښتنه وکمام ضروري په دا غنل چې دا کتاب دلته په پښین کې زما یو ملګری دی ثاقب کاکړ زما ډیر ښه دوست دی ادبي دوست مې دی دا کتاب خرچه ټوله د برداشت کړه دلته ما په کتاب کې لیکلي هم ده تقریبا زیات کم 3 لک روپۍ خرچه به کړی زر کاپي 3 لک روپۍ خرچه نو دا هغه په ښه کنډیشن کې دی هغه ښه بیرونی غتای ده ښه ټایټل دی امبوس ټایټل دی او 80 ګرام هغه پل ښه کاغذ دی اچھا یو بل دی یو هارد کاپي دی یو سافت کاپي ده دا هارد کاپي کاغذ دی صحیح سره یو سافت چې موبایل کې پی ډی اف معلومیږي په کار نه چې دا ول سره ستا پی ډی اف جوړ کړی نو پی ډی اف خو استامه مده مې صاحب دا غوس بنیادی طور پی ډی اف جوړیږي چې پی ډی اف څه دغه رقم پی ډی اف استا دغه پی ډی اف استا و نو پی ډی اف موږ په حال په دانه ځل خورو چې بیا د کتاب ایست څه کمی جوړوي چې کتاب څه مخته سفر وکړي چې کتاب محتوا کتاب زیات اثر لري په مقابله کې کتاب ډیر اثر لري په مقابله کې پی ډی اف څه وجه ده چې پر دا کتاب باندې تا 3 لک روپۍ ورکړي دا رقم نور شاعران هم ستاسو دغه کتابونه پراته دي لکه اصغر شاهین دی دغه کتاب شعر شاعري ګره په دماغ کې پرته ده لیکن دونه وسنه لري چاپی کې څه وجه ده چې زموږ د جنوبي پښتونخوا چې کوم شاعران دي هغه دونه وسنه لري چې د خپل کتابونه چاپ کړي پښتو اکیډمي په دې کې یو کردار نشي ادا کولای خو بجټ نه شي نو پښتو اکیډمي خدای سو چې تر اوسه خو د شعر په حواله د خاص کار نه معلومیږي اوس چې دا نوې انتخابات وسو نوې کابینه وټاکل سو نو موږ په خپل د غوي صدا غوښتنه کوو غوي ته د خواست کوو چې ش صلاحیتونه ستا ش شعرونه ستا ش نظمونه ستا باید چې دغه د چاپ په بڼه باندې ولست پیش کې ښه بجټ دی ښه غایسته په بار کې دا رقم دی په بار کې چې کوم دی هغه باقاعده چې کوم مستندین دي هغه ته خپل ځایونه ورکړي د ریسرچ سنټران خلاصي وي ته کار کوه هر څه پر موږ باندې دي چونکه د ریاست خو نه غواړي چې د کار خلک د کتاب کوونکي یا کتاب لوستونکي خلک هغه چې کوم دي دا راپورته سي کار وکړي په دې کې ترګو د ښه طریقه خو بس هغه د چې دي د کوم د علاقې لکه تاسو چې ثاقب صاحب کومک وکړي دا رقم د کوم د کار خلک دي یعنی کاروباریان خلک دي د قلم د کتاب سره تعلق لري هغه باید چې زموږ د شاعرانو د زموږ د ادیبانو کتابونه چاپ کړي دا هم خدمت دی دا هم دین دی یاره چې دی چا یو ښه کتاب تور چاپ کړي او هغه خلک پیدا واخلي د دین مراوغستې د مشخالي تر مسجد تر مدرسې ودروي دا دام دین دی یاره چې د یو دی چا یو شعري مجموعه ده په دې کې فکر ستا پیغام ستا خلکو ته پیدا پرسیږي دا ور چاپ که دا خو خدمت دی دا هم دین دی چې وسی نو دا خاص کړه د پښتني کې کوم کورپتیان ارپتیان خلک دی باید چې دا راپورته سي د زموږ د پښتني سیمې چې کوم د کار خلک دی دغه کتابونه چاپ کړي هغه کتابونه چاپ کړي برتقانو یې کښېږدي ورکړي خلکو ته ورکړي لایبرریان ته ورکړي او دویم شی دا دی زموږ د پښتو اکیډمي څخه دا یو خاص دی د کال تعالی په کروڑه روپۍ بجټ راځي او د بجټ د دونه بجټ باوجود بیا هم زموږ د جنوبي پښتونخوا خالي 12 ضلعې دي د 12 ضلعو کتابونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي د خدای شاعران موږ لرو هغه په لیک کې کتابونه کښلي دي پرچټان کې پراته دي لیکن میدان ته نه دراوځي په کار دي چې پښتو اکیډمي پر دې باندې کار وکړي خاص کر سترایاب صاحب سره ډېر ذمہ داری جوړیږي نسب الله زاهد صاحب سره پښتو د پښین د سیمې خلک دی باید چې د خلک میدان ته راوځي د زموږ د علاقې د خلکو کتابونه چاپ کړي راځو برته عزیز سرت صاحب سره خبره کو عزیز صاحب
په ژوند کې که څه نور شعرونه ستا په ژوند کې ستا ته ښکلي هغه اورېدونکو ته وړاندې کړي. او خود نو چون کې پر کتاب باندې خبره روانه ده، زه به د کتاب درته ووایم چې یو بل غزل ده، ستا د وادي سوري ته په لمر باندې ولاړ یم، ستا د وادي سوري ته ستا د وادي سوري ته په لمر باندې ولاړ یم، زړه مې دی په لاس کې او پر سر باندې ولاړ یم، او لمر د مازدیګر د اباسین څپو ته مخامخ، لمر د مازدیګر د اباسین څپو ته مخامخ، څه په ښایسته غوندې منظر باندې ولاړ یم، او ټینګه جټکه راکړه د هندارو د مینار په څیر، ټینګه جټکه راکړه د هندارو د مینار په څیر، هسې هم له سره پر خطر باندې ولاړ یم، او تا کوم معیارونه دي خپل کړي د جدت سره، تا کوم معیارونه دي خپل کړي د جدت سره، زه خو پر هغه ړانده باور باندې ولاړ یم، او ته ووایه څه حساب به ورکړم هم دا شیبه، ته ووایه څه حساب به ورکړم هم دا شیبه، فرض یې کړه یوازې پر محشر باندې ولاړ یم، او اوس مې پام سو دا خو چې وانه لوتم سیرته زه، اوس مې پام سو دا خو چې وانه لوتم سیرته زه، ډېرې زمانې نه خپل وزر باندې ولاړ یم. ماشاءالله ماشاءالله. او دا یو نظم دی، د دنیا کلی ته راغلم، د دنیا کلی ته راغلم، زه په څومره پاکه هیله، دا چې ګورم په کار نه وه ما له دومره پاکه هیله، ما وی هلته به الفت وي، الفت و خو بس هغه و په هوا تیر سوی، له دنیا لکه مرغه و، زه په دا پسې راځغاستم ما یې څرک نه دی لیدلی، خو له چا یې تپوس وکړم چا یې څرک نه دی لیدلی، دا په دا چې دلته شپه ده، شپه هم داسې تکه توره، ښه صفا سپینه څیره وي، دا یې باسې تکه توره، دا به زړونه څه رقم وي، دې ماحول کې د دې خلکو خامخا زهر ګډېږي، په هر بول کې د دې خلکو عجیبه خبره نه ده، دا چې اوښکې اوبه بولي، عجیبه خبره دا ده آینې به نو څه بولي. ماشاءالله ماشاءالله. او دلته یو آزاد نظم دی، حقیقت ارشاد د تصور پر برکرپتار انیلی، سپورم لا هغسې بې خوده غوندې، یو پل د عرش په کنارو کې ږدمه، بل مې پر تحت سرا، لا په هوا روان یم لکه برېښنا روان یم، د حقیقت د ځلېدونکې منارې په لټون، لا مې موندلې نه ده، لا یې پر څوکه کښېناستلی نه یم، لا مې له دې ځایه جهان ته ورکتلي نه دي چې هلته څه روان دي، چې بد په کومه پیمانه دي څومره ښه روان دي. ماشاءالله. د کتاب په حواله سره خو ډېر ماشاءالله ډېر ښه په ترتیب باندې دی، که چیرې داسې یو آخري شعرونه یا آخري نظمونه اورېدونکو ته وړاندې کړي. او خود دا مې یو بل آزاد نظم دی، طرب، زه چې تا نه را روان سوم نو روان وم او روان وم، د ژوندون پر اوږده لاره بیرته تا لره درتلمه، مګر ګیر سوم د حالاتو په ګرداب کې، نابلد د څرخې راکړ، نه مې عقل په کابو کې، اوس مې سر را باندې ګرځي، نه مې عقل په کابو کې، نه نظر پر ځای کوی سم، نن یوه وي سبا بله، شپې او ورځې یو په بله پسې درومي، زه حیران ورته ولاړ یم، سرګردان ورته ولاړ یم، څنګه وکم چېرته ولاړ سم، ستا طرف راځنې ورک دی، ای زما قادره خدای، دا طرف راځنې ورک دی. ماشاءالله ماشاءالله. ډېر څو دا و عزیز سیرت صاحب، تاسو ته خپله په زړه پورې شعرونه نظمونه دا ته وړاندې کړو، زموږ کوشش دغه دی چې په پښین کې چې کوم څوک د کار خلک دي، شاعران دي، د هغو سره به تاسو بیا ملاوو. نن عزیز سیرت صاحب ورو تاسو واورېدئ، او موږ غواړو چې دا ویډیو د نور سره شیر کړئ، کمنټ پر دې وکړئ، او ستاسو په زړه کې یو داسې خیال وي، داسې څوک وي چې د هغه سره موږ مرکه وکړو، هغه په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله د بل شاعر سره به تاسو ملاقات کوو. عزیز سیرت صاحب یو جهان مننه، یو جهان مننه. والله د خیر درکړي محمد نبي صاحب. یوه ضروري خبره وه چې هغه مانه که در سره شریک، هغه داسې وه چې دا کتاب لا نه و چاپ سوی، د لې په پښین کې زموږ یو دوست دی نقیب الله ترین، هغه 80 دانې رانیول، او یو بل دوست مې دی ابوالحسن کندهاري، دې محترم بیا 10 دانې رانیول، یعنې دا 100 دانې کتابونه دوی چاپېدو مخکې له رانیولي وو، قیمت یې ادا کړی و چې دا به د ملګرو ته سره ورکوي. نو داسې خلک که نور هم پیدا سي دا به د علم ترویج په ترقي کې ډېر لاس وي د دوی.
بالکل موږ غواړو دغه شی چې زموږ په علاقه کې داسې د کار خلک پیدا شي چې هغه زموږ د شاعرانو مجموعې چاپ کړي یا کې چاپولی نه شي کم از کم دونه وي چې د یو شاعر د یو ادیب چې کوم کتاب دی هغه واخلي 10 دانې 50 دانې واخلي لایبرریان ته ورکړي شاوخوا لایبرریان ډېرې دي او چې کوم څوک د کتاب لوستونکي دي هغو ته دا ورکړي چې دا کتابونه وګوري. دا خو نو سلوستو به دا شی راځي خو چونکې زموږ علاقه چې کومه ده هغه د چې کوم د پیسهداره خلک دي د پښتنو یوه کمزوري شته هغه دا ده چې پښتانه ډېر د خراب پیسه ګټي ډېر ښه پیسه ګټي لیکن پښتانه واحده خلک دي چې د پیسو په استعمال باندې نه پوهېږي چې پیسه به زه پر کوم ځای لګوم پر کوم ځای به نه لګوم پر ډولو پر سرناو پر باجو یې ښه لګوي د غیرت پر نامه پر ډوډۍ یې ښه لګوی سي بالکل دا یې ښه لګوی سي پر دا هر کوم د دی پر دی کار باندې پښتانه قطعا پیسه نه لګوي چې هغه د روان نسلو مستقبل جوړوي. دا د پښتنو یو مزاج پر دی کار باندې نه لګوي یعنی اوس ته ورسه هر ځای چې دی اوس دا لایبرري له ته ورسه دا بل ځای له ورسه بل ځای له ته ورسه پر دی کار باندې پیسه نه لګوي بس دا د مزاج جوړ شوی دی بس بالکل بس داسې ده دا طریقه به نه ورځي. خدای مهربانه دی. مسله د شعور هم ده تر ډېره حده پورې موږ د شعور کار هم نه دی کړی زموږ چې کوم د کار خلک دي میدان ته نه راوځي باید چې موږ وایو د کار خلک میدان ته راوځي د خلکو سر خلاص کړي خلکو ته شعور ورکړي. یو جهان مننه سرت صاحب یو جهان مننه.